کمره چې کومه راولوې ده او زموږ ماشومان چې کوم دلته ولاړو الله تعالی ډېر غټ رحم وکړو چې ماشومان پکې بشو د کور والا پکې خپل زخمی شوی ده خو هغه هم دومره ډېره زخمی نه ده الله تعالی لاک لاک شکر تی چارواکي یا چېرته د ای سی ډي سی دغه ستاسو چا تپوس کړی دی یا داسې قسم څوک راغلي دي پټواري یا نور څوک نه چې اوسه پورې څوک هم داسې نه دي راغلي مونږ ډېر کوشش کوو څوک هم نه دي راغلي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ستاسو روزای چشتي دا ټیم زه موجود یم په مټه مولخیل سرحد کورونو کې دلته تقریبا اوله شپه چې کومه زلزله راغلې په کې یو پیښه مخې ته راغلې چې دا رو موږ سره ولاړ دی او دې به تاسو سره خبرې اترې هم کوي د ده چې کوم دی ماشومان بچي دوه درې د شپې چې کوم دی 2 بجې د کمره چې کوم ده رالوېدلې ده په زلزله په شپه باندې بیا د هغې نه پس چې کوم دی متعلقه چې کوم انتظامیه ده کو هغه د شفقت رئیسي دي یا نور داسې خلک دي چې معیر حضرات یې هغوی د ده هېڅ قسم څه تپوس نه دی کړی دغه حوالې سره به د سره خبرې اترې هم کوو چې دا څه ټیم او دی به تاسو خپل چې کوم دی هغه نمبر د موبایل هم پرې دغه د سکرین باندې تاسو ته ښي او وبه هم وایي تاسو ته چې تاسو دې باندې د سره چې کوم دی خپل امداد وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې روجان ستا نوم څه دی او دا واقعه څه ټیم راغلی مخې ته جی زما نوم ارومشاه دی او دا ته کمره چې کومه راولوې ده او زموږ ماشومان چې کوم دلته ولاړو الله تعالی ډېر غټ رحم وکړو چې ماشومان پکې بشو د کور والا پکې خپل زخمی شوی ده خو هغه هم دومره ډېره زخمی نه ده الله تعالی لاک لاک شکر تر دې ساعته پورې د علاقې چې کوم دا مهیر حضرات دي لکه خان خوانین دي یا شتمن خلک دي هغوی چې تپوس کړی دی اوسه پورې نه جی اوسه پورې څوک هم نه دي راغلي چا هم تپوس نه دی کړی دې باره کې چېرې دا څه چل شوي دا څه چل نه شوي دا ګاونډیان راغلي وو دوی هغه ټیم موږ سره ډېره مرسته وکړه ډېره منډه تړلې راسره وکړه په شپه باندې خو لکه څوک داسې دغه والا نه دي راغلي تپوس والا حکومتي چارواکي یا چېرته د ای سی ډي سي دغه ستاسو چا تپوس کړی دی یا داسې قسم څوک راغلي دي پټواري یا نور څوک نه چې اوسه پورې څوک هم داسې نه دي راغلي مونږ ډېر کوشش کوو څوک هم نه دي راغلي اصل خبر دا ده چې لکه د زلزلې شپه باندې دوی چې کله دا واقعه مخې ته راغله نو دا غریبانان خلک دي نور د څه نه خبر نه دي چې یاره موږ چاته وینا کوو یا دغه کوو خو دوی پرون چې کوم دی راغلل او ما ته وینا وکړه چې دغه شانتې زموږ کمره رالوېدلې ده او د الله د اسرې نه علاوه بل اسره نشته دی مهرباني کوم موږ لږه ویډیو وکړه دوی به خپل نمبر چې کوم دی هغه به هم موږ ته په سکرین باندې ښیو هغه نمبر چې کوم دی د ایزي پیسه نمبر وي دې سره امداد وکړي او څه قسم امداد هم ورسره کولی شي لازمي خبره نه چې تاسو د پیسو په مد کې وکړئ یا دغه کو د راشن په باره کې وي راشن ورکول غواړئ یا نور څه کپړې پیزار یا دوی د کمرې څه کوم سامان اخیستل وي د جوړولو لپاره هغه امداد کولی شي نو مهرباني وکړئ دوی سره رابطه کوئ ډېره مننه